دا ماشوم د نوتین ابوبکر د خدای لپاره موږ روچت کړی ژوندون فاونډیشن خدای دې له ژوندون ورکړي دته یو 80 کال عمر پاتې دی 80 کال به دې بدمني کوي نو خبردار ده چې زموږ معاشره چوټي کی هغه بیا تاسو نه کوي نو موږ د علاج سره سره بیا د کور او د کوسي تاسو هم کو زما بچا ډاکټر مسعود نامه ده د السولیتی د ټولو هسپتالونو ډاکټر یم ډایرکټر یم سایکیاټریسټ یم د مغزو ډاکټر یم د نشایانو علاج مې د ګورنمنت په هسپتالونو کې هم کړی دی او د دې مفهوم بچا دا په دې بازار کې په یو ځای بل کې دا ابوبکر لک چې موږ روشتولو د نوتینا ژوندون فاونډیشن او السولیتی نو دا داسې ولکه چې د خلکو تمه کتی او داسې دا ټول دي چې بیمار موږ روشتو د چاته مت نه اصل کې پلار مورم چوټی کړي معاشریم چوټی کړي او حکومت به هیڅ یو انتها ته د معاملې کې رسیدلې ده چې دا ټول خبرې راځي شنو بس مړ کیږي نو بس کی نو هغه بس ار سړی دا و چې سبا را پاسم دا به مړ پروت دی او زموږ د ژوندون فاونډیشن او السولیتی دې ته خلک دوا کوي چې دا پولونو او دغه فوټپاتونو روچت کی هسپتال ته راولي علاج ولو کی بیا ول پلار مور لټي چې چرته دی پلار مورې چې دا ورته مونږه ولک آی سن سبا ډېر عام دي او مختلف شکلونه راغلي تا چاکلیټ په شکل هم راغلي تاسو سره یو مرګري نه سره چاکلیټ بوخري ته داسې شي یو واله یو تم وخوره په مینس کې واغې کې آیش نو دا نشایان خو دې نه منې کېږي چې کم خرڅول ولدي دا یو کاروبار دی واجب خو د حکومت معاملې چې په دې کې کمزوري ده دا د افسوس خبره ده چې حکومت دې خبر نه دی خبر علاج موږ هو چې راوړو داغه کنډیشن ته ګورو داغه کنډیشن مطابق ول علاج کو خدای انټرنیشنل سټانډرډ علاج ولاکو او موږ دا دې د ټول غټه مسله ده چې دا قتل غوړي چې د کیسه پرابلم دی څه شي دی پکې که بدن خوږي د زخمونو علاج کمره خراب وي تبه وي که خېټه خراب وي دا غي علاج دې ټولو علاج په سٹارټ کې کو ایمرجنسي فرست ایډ زخمونو مخمونو دا ولا پاکو دا غي نه پس بیا زموږ د نشي چې کوم علاج دی هغه چې دته د باندې نشه بنشي او په دې کم تکلیف را پیدا شي لکه بدن می خوږيږي د خوب دور ورکو خوب ناراضي اسې د خوب معمولی غونډه ورکو چې نشه ته جوړ نشي کوي خېټه مې خراب په فلیجل او دغه خېټه خراب دي دورو دا د سیمپټومټیک دی ته وي سیمپټومټیک ټریټمنټ باندې دې بیا سټیبل شي مونږ ته د احساس ورکو چې ګوره دا ویل چې کدا نشه زونه کوم زب مړ شم دغه نه مړ کېږي دا ویل چې کدا نشه ونه کوم مال به خوب ناراضي دغه یو د پروتې ما خوتن نه دا ویل چې کدا ونه کوم نو زب کمزورې شم نه کمزورې بلکې غټ شو وزن دې زیات شو دا ویل چې کدا ونه کوم زب روټه څنګه خو دغه روټه پوری مونږ ته د احساس ورکو چې ته سم دم بنی ادم بده معاشرین لکټشي ته دغه زین ځان توبه وباسه خدای تعالی تم او کله چې خپل مور ژوند دي کار مور ته توبه او د موږ په توبه وباسو نو موږ راوچتو بچا د خدای د پاره راوچتو دا ماشوم د نوتین ابوبکر د خدای د پاره موږ راوچت کړ ژوندون فاونډیشن خدای دې له ژوندون ورکړي دې ژوند دې خدای زیات کړي او زموږ السولیتی مشران دا دې خدای تکړه ساتي او د راوچتو کو علاج مو کو اوس ور پلار مور رشتہ داران نو خو دې دا ول لټو چې ول لاس کې ورکو چې دا جوړم شو دا ټیکم دې دا د کارم دې څومره خته تلاوت کو لکه زما ډېر خوشاله بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العظيم. نمنا أبو بكر او بنو او خلی پور نه راځخدلې یم تیسیر نه کړې دی او ټیس مې صفه ده ټیم نه پاس کول بس صدر او دا ویانه راکړ ټیس نه را نه وکړ بس صفه ما مفاهیم وکړه بس دلته ماشاءالله ښه تربیت راکای او کور کې داسې کپلار پشان صبح درس به تک سرجن مینه وجه دا کور کې چې زما یو ورور دی چارس کې نو ها سره مړ راځي دا تا بلل چارس ورور نو څه دی او لیکن سره سکلی مندي سوار ز سره لاړم کور تا نو هاونه چرونه مې یو بل ورور مې دی اډر صح ولې
وایي ته چانس کې او نشه کې اوس په دې خبره ما راکړ راغی او کړې مې نو او دوی ویل چې چانس کې اوسه دا وایي مجبور شوم بیا به داسې نه کېږي بس ماشاءالله کله چې ډېره شاخوري سره وکړه او دور ماوري سره سټارټ کړو او دوه ټیمه راته راځي مازدیګر او ماښام نو به په دې راومه بس یاد دی. زما نوم قاری ماویه محمدي دی د پاک ژوندون فاونډیشن بانی. دغه یو ماشوم چې موږ سره ولاړ دی دا صدر کې پروت و، ما په سنیر مسجد کې لمونځ وکړو او دا د نشه حالات کې لټ پټ سړک د غاړه باندې پروت و. بیا ما چې کوم د السولیت مشر دی حضرت ګل بی سره مې رابطه وکړه چې داسې یو ماشوم دی او خپل ژوند ته تیری والی دی اور یې بل کلی اور مړ کول غواړي، نو بیا د ګاډۍ راوستو او دا موږ هسپتال ته راوستو.